بسم الله الرحمن الرحیم. بچوړیا نن څوک به وایي نن څویم تاریخ 15 او میاشت کومه ده؟ مارچ یا 3 میاشت چې څنګه تاسو یې بچوړیا نن د مسلمانانو دپاره یو اهمه ورځ ده. نننۍ ورځې ته ویلی کېږي بچوړیا د اسلامپوبیا ورځ. تاسو ما سره ووایئ د اسلامپوبیا ورځ ورته ویلی کېږي بچوړیا. دا ورځ داسې ده تاسو ته زه اسلامپوبیا ولویم. ګوره بچوړیا په دې دنیا کې د ځینې خلکو دا خیال دی که نه چې دا اسلام نه دی دا ښکلی مذهب نه دی. څه خیالي دی؟ څنګه مذهب دی؟ لکه مثال په طور باندې یو سړی غلط کار وکړي یو مسلمان، نو هغه وایي دا ټول مسلمانان چې دي که نه دا داسې دي. وایي دا ټول مسلمانان څنګه دي؟ دقسې دي څنګه چې دا یو سړی دی. او داسې ده نه بچوړیا. لکه مثال په طور باندې زمونږ په دې سکول کې دا یو ماشوم ورغی او چېرته پردی خوبانې الیچې وشو کولې او بهر هغه ټول خلک بیا چې د سکول ټول ماشومان داسې دي. دا به ټیک خبره کوي؟ په سکول کې خو ډېر ښکلي ماشومان دي، ډېر تکړه او پوه ماشومان دي چې داسې کارونه نه کوي. نو چېرته یو سړی په مسلمانانو کې څه غلط کار وکړي که نه نو د ځینو خلکو دا خیال دی چې ټول اسلام داسې دی بچوړیا. دا خبره د هغو غلطه ده. هغه د اسلام نه یریږي، اسلام ته په ښه نظر باندې نه ګوري بچوړیا. نو مسلمانانو داسې چل وکړو که نه، او خاص کر پاکستان کومه چې د ټولې دنیا د ملکونو د ټول نه غټه جرګه ده هغې ته اقوام متحده ووایي. ما سره ووایي اقوام متحد ده. د هغې جرګې نوم څه دی؟ یا یونایټډ نیشن. مسلمانانو دا خپله خبره هلته ویوړه بچوړیا، هغې جرګې ته یې ویوړه او په هغې جرګه کې دا خبره وکړه چې موږ څه به داسې نه یو. دا خلک چې دی د کومو چې دا خیال دی دا غلط وایي. نو هغو د مسلمانانو دپاره بچوړیا په مشوره باندې د مسلمانانو ملکونو په کوششونو باندې نننۍ ورځ د اسلامپوبیا دپاره دغه کړه، مختص کړه، خاصې کړه. او په دې باندې به موږ او تاسو ټول مسلمانان د نور دنیا نورو مذهبونو خلکو ته دا خبره کوو چې موږ پر امنه خلک یو. موږ څنګه یو؟ او اسلام چې دا سلامتیا والا دین دی. دا څه والا دی؟ دا مینې والا دین دی، دا همدردۍ والا دین دی. ما سره وایي اسلام سلامتۍ والا دین دی، دا عزت ورکوونکی دین دی، دا همدردۍ والا دین دی، او دا د امن ډک دین دی. نو د دې پیغام ورکولو ورځ د بچوړیا نن چې موږ په خپل عمل باندې او په خپله خوله باندې د نور دنیا خلکو ته دا پیغام ورکو چې اسلام دا ښه مذهب دی. په دې کې چې دی نو هېڅ قسمه په چا باندې زور ضابطه ظلم زیاتې د چا سره نه کېږي. او کم خلک چې دا خبره کوي نو د هغو خبره څه ده؟ هغه په غلطه باندې دي، هغو ته معلومات نشته یا په قص باندې کوي. خو موږ ورته دا پیغام رسو. نو نن 15 مارچ د څه ورځ ده؟ اسلاموفوبیا. ما سره وایي اسلاموفوبیا. د دې ورځ ده.